الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. زمنګ د نن درس عنوان دی د مسلمانانو تاریخ او د مسلمانانو تاریخی کارنامي. دا خبره په ذهن کې واچوي چې د اسلام د ترقی زمانہ دا د خیر القرون نه شروع شوې ده او تر د 14 او 15 صدۍ پورې دا روانه وه. دا هغه زمانہ وه چې دی وخت کې مسلمانان تعلیم یافته او عیسایان او نور مذاهب والا دا بې تعلیم وو. پادریان خو به دامره سختی په خپل عوامو باندې کوله چې دوی به علم ته نه پرېغوستل. دوی به د دوی دا نظریه وه چې د بایبل تشریح به صرف پادری کوي او عامي سړی نشي کولی. او په دې وخت کې د مسلمانانو په اسلامي جامعاتو کې د تحقیقاتو کار په غټه پیمانه باندې روانو چې هغه وخت کې به مسلمانانو فلاسفه او ایجادات کول. مسلمانانو ساينسدانانو په هر یو شعبه کې کار کړی دی، که هغه فلکیات دي، که ریاضي ده، که علم هندسه ده او که جیومټري ده او که طب، څومره شعبې چې تیرې شوي دي مسلمانانو ډېر قابل قدر کارنامې کړي دي. او مسلمانانو یورپ ته ساینسي چې څومره علوم دي د دې په منتقلۍ کې ډېر اهم کردار ادا کړی دی. په اوندلس سپین کې ساینسي چې څومره علوم دومره ترقي کړې وه چې خلک ورته حیران وو. لکه خصوصا د میډیسن د دوایي کې د ډېر زیات شهرت لرلو. مسلمان طبيبانو بیا په یوه شعبه باندې به د تخصص په ځای باندې په متعددو شعبو کې به دوی تخصص کولو. لکه علم د دوا سازۍ شو، دغه شانته کې علم د جراحاتو شو، د اپریشنونو، دغه شانته کې د علم د امراض چشم د سترګو دا جدا، لکه دغه شانته کې علم د امراض نسوا لکه د زنانو. دغه شانته کې په هر یو موضوع باندې دوی څه کړی وه، دوی ځان له پی ایچ ډي به کولو، دوی به په تخصص کولو. په دې وخت کې په اندلس کې ډېر حاکمان تیر شوي، خو یو پکې سلیمان بن ابن جلجل په نوم باندې هم تیر شوی دی. دا په 992 کې پیدا شوی دی. د په طب کې ډېر زیات تصانیف وکړل او جړی بوټي د دې په ذریعه باندې د ډېر زیاتې دوايانې جوړې کړلې او د یو عالمي شهرت حاصل کو. دغه شانته کې په دې دور کې یو بل ممتاز طبيبدان جعفر ابن الجزر، دا د تیونس اوسیدونکی و. دا هم د په خصوصي علاماتو سره تقریبا د امراضو پیژندلو لپاره 13 کتابونه ولیکل. دغه شانته کې عبداللطیف البغدادي د علم تشریح الاعضاب باندې مکمل دسترد د حاصل کو او په دې وجه د عالمي شهرت حاصل شو. تر دې چې د انساني هډوکو په باره کې کم چې مروجه کتابونو کې کمی غلطیانې وي د هغې اصلاح هم وکړه. نو تاریخ په دې خبره باندې گواه دی چې کله نه مغربي قوم مغربي دنیا ترقی کړې ده، د مسلمانانو د اسلام نه زده کړې ده. دا وجه ده چې اسلام یو مکمل تهذیب ساز مذهب دی. دین اسلام چې کوم ځای ته لاړ شي خپل تهذیب پیدا کوي. همدا وجه وه چې کوم مفتوحه ممالکو عربي ژبه په علاقو کې د هغوی په ژبو غالبه شوه او په هر ځای کې رائج الوقت وګرځيدله او خپل ځان په خلکو اومنلو. د اسلام او عیسائیت چې اول ځل مخامخواله وشو هغه د جنگ په میدان کې وشو. د عیسائی فوج عام صفایانو به چې کله د اسلام فوجي مشران او عام فوجیان لیدل چې دوی څومره عاجزي کوونکي دي او د یو بل سره یو شان ژوند کوي، نو دوی به حیران شو. ځکه د عیسایانو په معاشره کې دا انصاف او عاجزي نه وه چې خلیفہ د وخت او آرمی چیف د عام فوجیانو په شان ژوند تیر کړي او د دوی په منځ کې هیڅ تفاوت دی نه وي. دا چې دوی سوچ هم نشو کولای دی عیسایانو
چې د مسلمانانو خلیفہ دي ځان د احتساب د پاره پیش کړي لکه نبی علی السلام چې د دنیا نه رحلت کولو نو اعلان کړو چې څوک شته که په ما حق وي راشي مانه اصول کې داسې زمنګ نور مشرانو هم کړو. نو دوی دا تصورم نشو کولای د مسلمانانو د دې صفاتو په وجه په هغوی کې هم یو انقلابي تصورات پیدا شو ځکه عیسائی پادریانو بخپل عوام حتی تر دې پورې چې د ملک سربراه باچا به هم د پادریانو د حکم په انتظار کو چې هغوی به ورته څه حکم کولو هغه به یې منلو ځکه پادریانو خپل عوام علم ته نه پرېښودل. پادریان به په ساحل د سمندر ګرځېدل او د عوامو سامانونو تالاشي به یې کوله او چې کم کتاب به ورسره پیدا کو هغه به ورته سمندر ته وغورځو. او دی خوا د مسلمانانو دا حالو چې په اسلام کې هو علم ته په ټولو سیزونو کې بنیادی اهمیت حاصل دی او د علم په باره کې موږ له څونه روایات راغلي دي او مسلمانان هو علم خپل میراث ګڼي. د دې وجې نه په عیسایانو کې هم د علم اهمیت پیدا شو او په دوی کې یو کس پیدا شو مارټن لوتر په نوم باندې یو تحریک شروع کو تحریک اصلاح مذهب په نوم باندې یا تحریک ازادي چې هر یو انسان ته د مذهب مطالعه کولو اجازه شته دی. نو دا د دې تحریکونو وجم دغه چې مسلمانانو نه دوی دا هر څه زده کړل او دوی دا تحریکونه شروع کړل. تاریخ په دې خبره باندې گواه دی چې د مغرب علمی خلکو کې د عربو علمیت او قابلیت داسې موجود دی چې دوی به د اکثره عربو مصنفینو حواله ذکر کولې. په 15مه صدۍ کې شالویس دا حکم کړو چې تاسو د دې خبرې خصوصي خیال کوئ چې د ارسطو د فلسفې سره د ابن رشد فلسفه هم مطالعه او درس کې شامل کړئ. په دنیا کې په ټوله دنیا کې 3 شخصیات داسې تیر شوي دي چې دوی د معلم اول، معلم ثانی او معلم ثالث القابات ملو شوي دي. دا څونه چې اوس څومره مشهور شخصیات دي خو دوی له چا د معلم لفظ نه دی استعمال کړی او نه لقب. چې یو پکې ارسطو چې دا قبل مسیح تیر شوی دی دا د معلم اول لقب لري او دا 2 مسلمانان دي چې یو فارابي دی، فارابي معلم ثانی دی او ابن سینا دا معلم ثالث لقب لري. دا مسلمانان دي الحمدلله. ارسطو قبل مسیح تیر شوی دی او دا 2 چې کوم په ټوله دنیا کې شهرت لري د معلم ثانی او ثالث په نوم هغه مسلمانان دي. او ابن سینا د ارسطو د کتابونو داسې شرح ولیکلي چې تر اوسه پورې د سند په تور باندې دوی پیش کوي. د مسلمانانو پاک او صاف ژوند هم په عیسایانو باندې اثرات وکړل ځکه پادریانو باغوي ته ویلې چې څومره ته ګندې څومره ته ناولې څومره د نبوي خېجي نو دومره به ته خدای ته نږدې. او دی خوا د مسلمانانو حال ته وګوره چې خپل صفایي مسلمانان صفایي کوي، مسلمانان د خپل جسم صفایي کوي، د خپل ماحول صفایي کوي، پاک ګرځي. او دی باندې څومره احادیث مبارکه موږ له نبی علی السلام ذکر کړی دي. نو ټول یورپ په ګندګۍ کې ډوبو، په تیارو کې ډوبو. په دې وخت کې مسلمانانو په ملکونو کې به هغه وخت جدید سیزونه استعمالېدل. په اندلس کې یو عیسائی مشهور هغه د مسلمانانو د دې صفایي نه متاثر شو، د خپل ځان صفایي شروع کړل. نو نورو عیسایانو پادریانو په د کفر فتوی ولګولې. په کوم دور کې چې یورپ د رڼا نه محروم په هغه دور کې به د دوی لارې او کوڅې په تیارو کې ډوبوي. په هغه وخت کې به د مسلمانانو په بازارونو او کوڅو کې رڼاګانې ټوله شپه بلیدلې. د اندلس تاریخ په دې خبره باندې گواه دی. نن چې څومره ترقی ساينس کړی دا د دې بنیاد په اصل کې د هسپانیا د مسلمانانو هغه دور دی ځکه عیسایانو ته علم حاصلول ممنوع. عیسائی یو مورخ تیر شوی دی فیلپس، هغه د مسلمانانو په تعریف کې یو کتاب لیکلی دی هیسټري اف د عربست. دې کتاب کې دا وی د مسلمانانو په دور کې په سپیر کې دومره د علم وسعت او فراحي وه چې اکثر مسلمانان تعلیم یافته وو. وی حال دا و چې په کورونو کې زنانو هم خپل ذاتی مکتبې لرلې. تر دې لیکلي دي چې د کاغذ صحیح استعمال مسلمانانو کړی دی او د دې د چاپ کولو کارخانې دوی جوړې کړې وي. او په دې وخت کې ټول مغرب په تیارو کې پروت وو. او په یو ځای کې دا لیکلي دي وای د مسلمانانو حکومتونو خپل سکې ښایسته ډیزاین کړي وي. د خیر القرون د زمانه د خلافت اموي سکې اوس ایجاد شوي پیدا شوي دي
کم چې د آثار قدیمه والا دي دوی دا ایجاد کړی دي د اموي خلافت کم چې د خلفای راشدین وروسته دی او د بنو عباس نه مخکې دی د بنو عباس حکومت په 132 هجری کې راغلی دی تقریبا د نه مخکې د خلافت اموي د هغوی سکې ډیزاینینګ وي سکه باندې خسته مهرونه والیو نو هغه وخت مسلمانانو حکومتونو سره دا ډیزاین او دوی سره د دوی کارخانه موجود وي لیکن یورپی ملکونو سره دا سہولت نه یورپی ملکونو با مسلمانانو ملکونو ته دا سکې لګلې د ډیزاینینګ د پاره فلپس ته دې خبرې تصدیق کوي چې د عربو سره داسې د ریشمو قیمتي لباسونه وو چې ټول یورپ دا خوښول او هغوی به دا اکثر استعمالول دغه شانته کې د برطانیا یو مصنف د ټیم ویلس په نوم باندې هغه په 2008 کې یو کتاب چاپ کړی د لندن نه هغه په دې کتاب کې وضاحت کړی دی وای په مغرب باندې د اسلام څومره احسانات دي مصنف د دې وای اسلام په یورپی تهذیب او ثقافت کې خایستوالی کې اضافه کړی دا هغه وای مسلمانانو په سپین اوندلس کې شاندار تعلیمي ادارې قائم کړې وي چې طلبه به پکې هر وخت موجودو د هغې نه وروسته دا په اکسفورډ او کیمبرج او داسې نورې غټې غټې یونیورسټیانو باندې د یورپ دا یونیورسټیانو باندې بدلې شوې وای دا تصور د یونیورسټو تصور دا د مسلمانانو نه زده کړی دی هغه مزید اعتراف کوي چې کوم څیز د ترقۍ درس مغرب ورکوي هغه د مسلمانانو نه زده کړی دی هغه د دې خبرې هم اعتراف کوي چې په اسلام کې د تدبر غور او فکر باندې زور ورکول کېږي چې د غور او فکر اثرات اوس مغرب محسوسوي په مغربي یونیورسټي کې به دا چوغا استعمالول دا چې کوم اوسم د دوی مشران استعمالوي دا د مسلمانانو ایجاد دی مسلمانانو به په هغه وخت کې دا چوغې استعمالول او دوی به د مسلمانانو نه راغوښتلي دا ټول ایجادات دغه شانته کې نن سبا چې اقوام متحده کوم منشور د ازادۍ او د انسانیت جاری کړی دی دا په اصل کې د نبی علیه السلام د منشور انسانیت یو معمولی ټوکړه او نمونه ده دنیا ته تهذیب او ادب موږ مسلمانانو خودل ځکه دا مغربي قوم چې دوی به ټولو مرګنده ګرځېدل بې تعلیم او ناخوانده او دا اشعار او جهالت او ګندګۍ کې پراته دا هر څه د دوی شعار ګرځېدلی د دنیا د ترقۍ نه دوی لري دوی د رهبانیت والا دا رهبانیت اصل ګڼلی دوی څه خبرو چې د محفل آداب څه دی نشست او برخواست څنګه کیږي د جسم د صفای طریقه څنګه ده او د دې فائدہ او افاده څنګه ده شرم څه ته وایي حیا څه ته وایي د دې څه تقاضي دي د وړوکي او د غټ به څنګه احترام کوي د خوراک او سکاک آداب څه دي باوقاره شخصیت به څنګه جوړیږي دا خو د نبی علیه السلام کردارو اخلاقو چې ټوله دنیا یې خبره کړه چې د زناورو سره به هم د انصاف معامله کوي تر دې پورې چې نبی علیه السلام حدیث مبارک دی چې په سوړه کې به تاسو تش او دسمات نه کوي چې دې سره میګانو نورو حشراتو ته نقصان نه رسیږي د جامو اغوستلو څه طریقه ده او دا هم خودله چې جامو اغوستلو په وخت کې تاسو سنډي نبی علیہ السلام ګوره مکمل دین موږ ته راغلی دی او داسې دین چې دی کې زموږ د دنیا ترکیم ده چې سمار لړم پکې نه نبی علیہ السلام وي تاسو چې کپړه اغوندئ سنډي پیزار پخپو کوئ ګورئ دغه شانته کې نو دا زمونږ هغه اسلامي تاریخو چې یورپ زمونږ نه متاثره شو زمونږ ژوند خپل کو او د یورپی معاشرې چې کم پر مثال هغه کمزوریانې وي هغه کمزوریانو په ځای باندې دوی د مسلمانانو په دین باندې عمل وکړو نو دوی هم ترقی وکړله نو دغه د مسلمانانو یو څو مختصر غونډه کې تاریخ تاسو ته بیان شو سبا به انشاءالله تاسو ته دا مغربي تصورات بیانېږي چې هغه څومره تصورات چې دي نو د دې به تاسو ته سبا انشاءالله وضاحت کیږي دا 29 نمبر صفحه ده لکه هیومنزم لیبرلیزم سوشلیزم کیپیټالیزم دا څومره اصطلاحات چې دي انشاءالله دا به تاسو ته سبا بیانېږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین